أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. नन्ही दर्स के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरत हूद पारा नंबर 12 रुको नंबर 8 आयात नंबर 90 91 92 درې آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. حضرت شعیب علیه السلام او د هغوی د قوم قصه چې نو هغه روانه وه. شعیب علیه السلام چې نو هغه خپل قوم ته بلیغ انداز باندې چې نو هغه دعوت ورکړلو او بیا یې ورته په آخره کې چې نو هغه فکر آخرت هم ورکړو چې ګورې تاسو نو هغه داسې مه کوئ، آسنه چې تاسو زما په نو هغه مخالفت کې د حد نه سیوا چې نو هغه شي او تاسو لره نو د الله پاک عذاب ونیسي، لکه څنګه چې د نوح علیه السلام، د هود علیه السلام، صالح علیه السلام او لوط علیه السلام قوم چې نو الله پاک نیولو. نو بیا ورته دغه نه وروستو شعیب علیه السلام ورله دوباره بیا دعوت چې نو هغه د ایمان ورکړلو. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه، ای زما قوم تاسو الله جل جلاله ته نو هغه توبه وباسئ، یعنی کم چې تاسو بت پرستی کوئ، د بتانو عبادت کوئ، د دغه بت پرستی نه بتانو عبادت نه الله پاک ته توبه وباسئ، د الله جل جلاله وحدانیت نو هغه اختیار کړئ. ثم توبوا الیه، او بیا الله رب العزت ته نو هغه توبه وباسئ. نو بیا توبه نه نو هغه دوباره څه مراد دی؟ تفسیر خازن کې لیکلی دی ای من البخس والنقصان فی نو هغه فی الکیل والوزن. نو تاسو نو هغه په ناپ تول کې چې کم کمی کوئ، نو د دغه ناف تول کې دا کم کمی چې کوئ نو د دې نه سره هم توبه وباسئ، ځکه ناپ تول کې کمی کول دا نو هغه ډېر لوی ګناه دی. اوس دا ناپ تول نو آیا دا صرف د دغه اخیستل او خرڅولو سره نو نه، د هغې نه مخکې مونږ چې نو بل رسوم دغه وضاحت کړو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اثر مطابق د هغې نه دا معلومیږي چې ناپ تول نه مراد صرف ناپ تول نه دی، بلکې د ناپ تول نه هر هغه ذمواري ده چې د هغه یو انسان ته حواله شوي وي. برابره خبر ده که دغه نو ذمواري د ملازمت په صورت کې وي، که دغه ذمواري چې نو هغه د نوکرۍ په صورت کې وي، که دغه ذمواري چې نو هغه د رای او د خبرې په صورت کې، که دا چې نو هغه د اخیستلو او د خرڅولو په صورت کې. خو هر هغه ذمواري چې په هغې کې ستاسو سره حقوق العباد ټچ وي لګېدلي، نو په دغې کې به نو هغه کمی به نه کوئ. نو ځکه ورته ووایي ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود، بېشکه زما رب چې نو هغه مهربانه دی او د هغه ډېر محبت کوونکی دی. اوس رحیم او ودود تفسیر مدارک کې چې نو هغه لیکلی دی ان ربی رحیم لأهل الجفاء، زما رب چې نو هغه رحیم دی په اهل جفا، په ګناهګارو باندې. څوک چې ګناه کوي د هغې باوجود به بیا هم الله پاک رحم کوي چې تر ته الله پاک د توبې توفیق ورکړي، د توبې اسباب چې نو هغه ورته مهیا کړي. نو دا د الله رب العزت چې نو هغه بیا هم د دغې ګناهګارانو سره د الله پاک رحم دی چې توبه یې رالیږلي، په توبه باندې د ګناه هم معاف کوي او د توبې دله توفیق هم ورکوي، اسباب ولا چې نو هغه هم مهیا کوي. نو ان رب رحیم ودود، او زما رب چې نو هغه ودود دی، محبت کوونکی دی. نو هغه زما رب چې نو هغه محبت کوونکی دی لاهل الوفاء من المؤمنین. نو هغه تفسیر مدارک کې لیکلي د هغې چا دپاره چې هغه اهل وفا وي، د الله رب العزت چې نو هغه حکمونه د هغه په ځای راوړي، د وخت د پیغمبر په طریقو باندې چې نو هغه چلیږي، نو د دغې مؤمنانو سره الله پاک چې نو هغه ودود محبت کوونکی دی.
قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول. نو اوس د دې چې نو هغه ګستاخانه جمله او دغه شان چې نو هغه بې دړکه چې نو هغه خبره دی را پرې ښودله د هغې وي یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول. ای شعیب علیه السلام تو چې دا کمې خبرې کې العیاذ بالله ستا په ډېرو خبرو باندې چې نو هغه مونږ نه پوهېږو په طور د استهزا چې نو هغې ورته ووي په ډېرو باندې نه پوهېږو. لکه اوس هم اکثر څو خبرې یا قصه دا کوي نو دی ورته وایي یاره په ډېرو باندې نه پوهېږو خو صفا اسانه خبره وکړه. نو دی ورته هم دغه شان چې نو په استهزا وي مونږ په ډېرو باندې نه پوهېږو ته چې وایي وإن لنراک فینا ضعیفه او مونږ ته نو په خپل ځان کې کمزورې یعنی ستا مونږ باندې څه قوت او طاقت هم نشتی ځکه ستا زامن چې نو هغه هم نشتی دغه دوه لوریانې دي نور چې نو هغه رونه او دادې هم نشتی نو ګورې ته مونږ کې کمزورې که مونږ نو هغه ستاسو نه څه نقصان درته در رسول غواړو مالي او جاني نقصان نو ته خپل په دای کې زمونږ نه خپله دفاع چې نو هغه هم نشي کولی. ان لرناک مونږ وینو تعالی رچنیانو هغه فینا ضعیفه خپل ځان کې کمزورې ولولا رحتک لرجمناک. نو بیا ورته وی که چېرته ستا د خاندان او قبیله نه وي څنګه چې نه مخکې مونږ د لوط علیه السلام واقع کې نو هغه وضاحت کړو چې لوط علیه السلام چې کله هغه خلق داسې رالل او د هغوی دغه خبره وکړه نو لوط علیه السلام په هغه وخت کې نو هغه یو جمله چې نو هغه ارشاد فرمایله چې نو وی قال لو ان لي بكم قوه او آوي الى ركن شديد. نو مونږ وی دغه نه اورسته حدیث مبارکه کې راځي دغه مفهوم دا چې الله رب العزت کله هم بیا پیغمبر را لېږلی دی نو د هغې پیغمبر سره د خپل د قوم د خاندان د خلکو نو هغه مدد او نصرت چې نو هغه سره شامل شي. نو دوی هم نو شعیب علیه السلام ته ووی چې تو ګوره کمزورې مونږ ستاسو مقام او درجه چې نو نه تو مونږ زورور نه یو خو ستا د خاندان او قبیله دی نو د دغې خاندان او د قبیلې په خاطر چې نو هغه مونږ تاسو نه وایو که چېرته دوی نه وي لرجمناک نو مونږ مخکې پخوا چې نو العیاذ بالله تو سنګسار کړی په ګټو باندې به م ویشتی و پای کې به م مړ کړی وما انت علینا بعزیز او ته په مونږ باندې څه طاقت والا زورور او غالب چې نو هغه نه. اوس وګورئ د دوی چې نو هغه دغه د بېادبۍ کلمات دغه د بېادبۍ چې نو هغه جملې او خبرې او د پیغمبر چې نو هغه څومره چې نو هغه با ادبه با اخلاقه چې نو هغه دعوت قال یا قوم ارهتی نو دې باوجود ورته بیا مې ازما قومه ارهت اعز علیکم من الله تاسو باندې چې نو هغه ګران دی تاسو باندې چې نو هغه زورور د زما چې نو هغه خاندان او قبیله زما د کورنۍ د خلکو نه تاسو یریږئ زما د علاقې د خلکو نه تاسو یریږئ زما د خپلوانو یره چې نو هغه ستاسو په زړه کې شته او د الله یره مو چې نو هغه په زړه کې نشته د الله نه چې نو هغه تاسو نه یریږئ تاسو مخلوق نه چې نو هغه یره کوئ مخلوق دنیای اسباب ته چې نو هغه ګوره په هغې باندې دا خبره کوئ او د الله عظمت چې نو هغه ستاسو نه ير دی حالان کې د نمخ کې ورته دغه قومونو واقع او قصې هم چې نو هغه ته ذکر کړلې یا قوم ارهت عز علیکم واتخذتموه وراءکم ظهریا او تاسو الله چې نو هغه شاته غرزولې دي د خپل شاګان د الله یره مو چې نو هغه شاته غرزولې ده تاسو سره د الله یره د الله خوف د الله پکړ چې نو هغه نه تاسو نه یریږئ او د قوم او قبیله زمانه چې نو هغه یریږي زما د قوم او قبیله یره چې نو هغه تاسو سره شامل ده. ان ربي بما تعملون محيط بشک زمارم په هغه سبان چې تاسو کوی احاطه کون کې دي نو تاسو چې تاسو عمل وکړل دا ټول د الله جل جلاله سره چې نو هغه درج نه دا ټول د الله رب العزت سره چې نو هغه محفوظ دي په دې یو بدن الله چې نو هغه تپوس کوي ځکه الله وایي چې نو هغه علیکم کرامن کاتبین تاسو باندې چې نو الله پاک کرامن کاتبین چې نو هغه مقرر کړی دي یعلمون ما تفعلون چې دا غوي تاسو هر لمحه او هر لحظه چې نو هغه پیژنې او دا غزان سره محفوظ کوي نو ځکه الله وایي دا الله نه بچ کېدل چې نو هغه نشته ان ربي بما تعملون محيط الله ستاسو په عملونو باندې احاطه کوونکی دی. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. واستغفروا ربکم بخنه وغواړئ استغفار وکړئ خپل رب ته یعنی شرک نه ثم توبوا الیه او بیا توبه وباسئ هغې الله ته د چې ناب تول کی کمی نه ان ربی بشک زما رب رحیم مهربان دی ودود او محبت کونکی دی
قالوا نو ویل دی یا شعیب اے شعیب علیہ السلام ما نفقه کثیرا مونږ نه پوهیږو په ډېرو خبرو مما د هغه نه تقولو چې تی وایې و انا لنراک او بېشکه مونږ وینو تا لره فینا په خپل ځان کې ضعیفه کمزورې ولولا رهتک او که چېرې نه وې ستا خاندان قوم قبیله لرجمناک نو مونږ به تو سنګسار کړی په ګټو مو ویشتلی وې وما انت علینا او تو نه په مونږ باندې بې عزیز زورور غالبو قال نو اوی شعیب علیہ السلام یا قوم ای زما قوم ارهتی آیا زما خاندان قبیله اعز علیکم زورور د پتا سبحان من الله د الله نه واتخذتموه او تاسو غرزولې د هیر کړه مو د وراءکم اغلر وراءکم زهریه د خپل شاګانو نه ان ربي بشک زما رب ما په هغه څه تعملون چې تاسو کوئ محیط احاطه کون کې دی